ويوزعها بأربع موزحات ويوزعها بأربع وأربع وينجي بأربع من أربع ويفوز بأربع. کله چې مقاصد عالیه د فار مثبتات ذکر شي، ممدات ذکر شي، مزحات ذکر شي، فینجی من اربع سړی بخلاص شي د ضرور امور نه او پایز وګرځي په ضرور امور باندې. دا ضرور اربعات ويوزعها بأربع وأربع وينجي من أربع ويفوز بأربع. ندی تفصیل یوزعها بأربع وأربع، یوزعها بأربع بالاصطلاحات الاربعه. جو قرآن کریم کی میں منگ دا تعبیر کو چتاب سمعلومی دا شیوخ دا طریق مطابق. یو اصطلاح دعوی دا صورت، دیما اصطلاح سمرہ، دیما اصطلاح ادخال الہی، سلورم اصطلاح امور مصلحہ لتصبت. منگ کا ذکر کو چکل دا دعوی شلا، دا سمرہ شلا، دا ادخال الہی دے، دا امور مصلحہ لتصبت دی، وليس ربطا فما بين دعاتنا كحسليگي. يوزعها بأربع باصطلاحات الأربعة. فإذ ذكر الاصطلاحات أربعة معنی جيو اصطلاح دعوة دو صورت، دیم اصطلاح بیان الثمرة، دریم اصطلاح ادخال الہی، سورم اصطلاح امور مصلحہ للتصبت، دارنگ و اربعین سلور نور مزحات. یو الامثال دویم القصص، دریم دحض ادلتهم یعنی بطلان ادلتهم، اور سلورم عجز آلہتهم. دا دوار بیانات فبارد مزحات کی بحقیقت کیا تو اصول شو. اول اربعد مزحات ونا داغی تفصیل داور صورت سمرہ دلائلو سمرہ و بیان د ادخال الہی، بیان د امور مصلحہ وللتصبت. داور از منگ شیوخ د اصطلاح کی آغیت میں لکھی گی چھ دلیل نمخ کی کم ذکر بھی اور باغی بے دلیل پیش گئی. دیتا داور صورت میں لکھی گی بے عبارت نخرا، مرکزی مضمون میں لکھی گی بے عبارت نخرا. دیتا محور دو صورت میں لکھی گی رازی و میری محور حق نقطی تے لکھی گی جو طول خطوط آغیت راجی کی گی، آغیت اصطلاح رازی کی محور میں لکھی گی. دار منگ شیوخ پہ اصطلاح کی کہ مضامین دو صورت کا مضمون تراجی کی گی نحاغت دعوام شلا. غیت دعوار صورت میں لکھی گی مرکزی مضمون دو صورت میں لکھی گی محور صورت، کہ بشارات تخفیفات کا صورتوں کی دا مضامین ذکر کی گی. بشارات، تخفیفات، دلائل، واقعات، تذکیر بالنعم والنقم، دا جکم مضامین بھی دا ٹول حقی مضمون تراجی کی گی. دا حقی دا ثبوت دفارہ ذکر کی گی. ناغیت میں لکھی گی دعویٰ اور امثلہ منگ ذکر کو بے اور سمرات چکم دا دلیل نبات ذکر بھی اور مرتب پا دلیل بانوی. ناغیت میں لکھی گی سمرہ دیدوارو دا پارا مثالونا، دعوی دا پارا مثالونا، دا سمری دا پارا مثالونا. سمرین بیگر اقسام دی. سمرہ کلام مرتب علی الدلیل، اغیت ہم سمرہ میں لکھی گی دلیل ذکر شی اغیب آنے ترتب راشی، اغیت ہم سلمت الدلائل. کل عجز دا آلہو باطلو ذکر شی فاغیب آنے تفریشی ناغا سمرہ دا عجز الالہا. کل نعم ذکر شی او نعمتون بانے بے سمرہ ذکر شی فتذکیر بالنعم بانے. کل عذابون ذکر شی و دا حقیق سمرہ ذکر شی مرتب نقم بانے. مثلا میرے دفار داگن امثلہ دی دروگ دی. سمرت الدلائل حاصل دارے، سمرات عجز دا لہو باطلو، سمرات مرتب نعم بانے، سمرہ مرتبہ بالنقم فنقم بانے او کلا فبیل بیل کلا فیوزے بانے. نقم او نعم ذکر شبیہ فی ترتب دا مسئلی ذکر کی. دین فارا امثلہ داوی دفارا سمری دفارا کدادوار اکثر لازم مرزوم دی. مگورا ڈنبے دیم سورت سورت بقرہ یوشتم نمبر آیات کی بیان الدعویٰ فاغی دلائل. یا ایوہ الناس عبدوا ربکم
वो چې دا دعوه شوه داوی مقصد بداوی یا ایها الناس یا دا محور د صورت شو یا دا مرکزی مضمون شو یا ایها الناس اعبدوا ربکم اوس په دې باندې سیاق دا دلو دا د دلایل د مکه ذکر شوی د دیو جن ته ویل کیږي دعوا الذي خلقكم والذين من قبلكم دیو الله عبادت دیو جن کې چې الله هغه ذات چې تاسو پیدا کړی تاسو بلاران پیدا کړی دیر فارج جزانو صادر سیگنا هغه ذات ته جعل لكم الارض فراشا ګرځول دې زمکه در فرش قابل دا سوګلې او د کروندې والسما بنا اسمان چت ګرځول د فارس ساسو راوري د بر نباران فساد کې او باش بده باندې میوه د فاضل داسو نو سفري دا سمره شنه مخکې دعوت کړه نه مخکې د شوزا سمره مرتب بدل باندې فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون هر کله خالق دون لی ذات دارب استاسو خالق ساز بلاران خالق د زمکه دی فرش ګرځوم کې پیدائش د اسمان پیدائش د بارانونو پیدائش د رزق پیدائش د الله فلاس کې فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون دې ته ویل کېږي ثمرۃ الدلائل مگر د وسرت الله له صدا د الله سره به مخلوق د الله سره صدا وګرځي وانتم تعلمون حالانکه تاسو په دې دلایل باندې پوهیږئ ځکه مشرکین دا مدل چې خالق الله دی رازق الله دی د اسمان زموږ خالق الله دی ځکه ذکر کوي وانتم تعلمون په دې واقعه ساتي چې خالق اور رازق یو الله دے بہم تاس مخلوق دا اللہ سے صدار کر دوئی ولا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون بل مثال لفارد دعوی او دارنگی مثال لفارد سمرے دیر صورت کی گورا وَإِلَاهُ دعوہ ذکر کئی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ یوسر درش پہ تم نمبرات مثال لفارض دعوی عنوان د اولوہیت وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مددگار ساس مددگار یو دے نشتر بزرگ مددگار الا هو الرحمن الرحیم دا مرحمت المالک دا خاصم اس دلائل شروع شو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر باقی من عاد ذکر کړي واته دلائل او دا آیات لقوم یعقلون دا بیان الدعوه بیان د دعوی چې دلیل نه مخکې ذکر وی دارنګه بیان د سمری چې دلیل نه رسو ذکر وی دلیل نه رسو ذکر وګوره سورۃ آل عمران اور بصیر سورۃ به بیان الدعوه الله لا اله الا هو لا دعوه شدا الله لا اله الا هو دلیل شروع شو یو دلیل الحی ذکر والله مددگار دی او مسجد عبادت چا مشو جن دے فنا سوال فندرا دی دیم القیوم مدبر د هر کار دی ابدا فی دلیل وحی نزل علیک الکتاب مصدقا لما بین دی دا فی دلیل نقلی دلیل ولا دلیل ذکر کرو عقلی نقلی وحی وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان بے اور پسی دلیل ذکر کی پنځم نمبر آیت کې سمرا ان الله لا يفعل شيئا في الارض ولا في السماء وهو الذي يسيركم في الارحام كيف يشاء تفريد مصنف عنوان الالوهیت لا اله الا هو العزيز الحكيم مکه دلیل ذکر ول دعوا الله ولا اله الا هو دا په حیثیت د دعوی باندې ذکر دا په حیثیت د سمری باندې لا اله الا هو العزيز الحكيم لا اله الا هو مکه دعوا په عنوان د الوهیت دا سمره په عنوان د الوهیت تفریق هغه باندې لا اله الا هو العزيز الحكيم یو ګره یو آیات کې هم دعوا او هم سمرا دین سره ټول سب نمبر آیات کې دعوا او سمرا او دلله ثلاثه دا ټول په یو آیات کې دي د الله تعالی په کتاب دی شاهد الله انه لا اله الا هو دا دعوا شرع شاهد الله دا دلیل وحی والملائکه واولو العلم دلیل نقلی قائما بالقسط دلیل عقلی دا په تفرید سمری لا اله الا هو العزيز الحكيم اللهم گواهی فرشتیم گواهی خوندان دهرم گواهی دا انصاف مسئلہ دا قسم مطابق دا قائما بالقسط سمر دا شرع لا اله الا هو العزيز الحكيم سمرة الدلائل او دعوة لا اله الا هو العزيز الحكيم لا اله الا هو العزيز الحكيم نشر بلسوک مددگار کار خالص روا لگ دائی بات جاوز رور ذات حکمت والا ذات
امثله د فارض دعوی د دعوی نصرت کله کله ذکر کوي پهلوان د حمد باندې دعوا ذکر کوي او بیرته سیاق د دلو ذکر کوي د وګړو سورتي انعام په اول کې بیان الدعوا او به بیان الدلال فقې باندې بیان الدعوا بیان الدلال سورتي انعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الحمد لله الله پیدا کړ اسمان نے پیدا کړی دي زمکه پیدا کړی دي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور به دلیل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون ده زواجر باب شروع کړي باب د زواجر مثال د فرض سمری په دې صورت کې دا مثال د فرض سمری په دې صورت کې دا دعوی نمبر او آیات گورا دعوی یو سلو دعوی نمبر آیات بیان الدعوی چه قبل الدلیل ذکر وی بیان السمرا چه بعد الدلیل ذکر وی بیان السمرا بدیع السماوات والارض یو سلو دیم نمبر آیات بدیع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبها وخلق كل شيء وهو بكل شيء ذلكم الله ربكم لا اله الا هو تفرید مسئلہ توحید ہم پہنوان دلوحیت ہم پہنوان عبادت ذالکم اللہ دیس بطنو آرہا چمک کی کم ذکر شو جو خارقدار چیز یو اللہ رہے وہ پہر سمانے واللہ رہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على كل شيء وکیل تفرید سمراتم فاعبدوه لا الہ الا ہو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وکیل وهو على كل شيء وکیل بیان الدعوی او بیان السمرا بیان الدعوی چه قبل الدلائل ذکر وی بیان السمرا چه بعد الدلائل ذکر وی دارنگی بے گورا پو سورت کہف کے انت پہنوان دا حمد بانی الحمدللہ الذي نزل على عبده الكتاب دلتا کیا نعمتون دینی ذکرو آغا دلیلو انت کی ذکر کہی نعمتون دنوی انت کی نعمتون اخروی او نعمتون دینی الذي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله صفات الهيئة والله الذي فاغبان به دلائل انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا بیرت سورت سبا کی صحیح فاتر کی دعوی سورت پہنوان دا تحوید پہنوان توحید پہنوان دا حمد بانی الحمدللہ سورت سبا دعوار توحید پہنوان دا حمد قبل الدلائل مکر دلائلنا سورت سبا پر ابتدا کی الحمد لله له ما في السماء الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير يعلم ما يرجو متصرف بكل شيء هو الله حسن داري متصرف بكل شيء هو الله علم بكل شيء هو الله دي وجل أقدح من صرف هو الله دي میں سورة فاتر کی ذکر کی الحمد لله فاتر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أجني اور باقی معنی بہتار نظر ذکر کی مثال ذکر شد سمری علی الدلائل کلا کلا سمرا ذکر کئی پایج دا الہ و باطل و مانے دا الہ و باطل و عیز ذکر کی پایج دا الہ و مانے بے تفرید مسئلے کئی دا غیر فارا مثال تفرید مسئلے توحید پایج دا الہ و باطل و مانے اگرا سورت نحل عجز دا الہ و باطل و ذکر کی باقی بانے بے تفرید مسئلے سورة النحل دوشتم نمبر آیات سورة النحل دوشتم نمبر آیات والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون آقا سان چرا بری مشرکین سوا دا اللہ رب حاجات کی نش پیدا کول داری برسیز وهم يخلقون دی پیدا کرشی دی محتاج پیداش کے اللہ تا اموات غیر حیا عز علیہ باطلا وما يشعرون ایانا یبعثون فتفرید مسلی الہکم الہ واحد ہر کا دغا علیہ باطلا چ مشرکین جوړ کړی دی تاغی تو شی پیدا کول نشی دی بحاجات کرا بلی خالقین ندی ملدی جوندیم ندی وما يشعرون ایانا يبحثون انه بالتفريد مسلم الهكم اله واحد الهكم اله واحد مدغار ساس مدغار ودے الهكم اله واحد او کل ذکر کئی تفرید مسلم بالنقم مثال تفرید مسلم بالنقم نقم بانے بالنقم
کلا مثال یہ ذکر کی بن نقم لکلاغیر فر مثال سورۃ انعام سلور سلوختم نمبر آیات سورۃ انعام فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا کله چې دې مشفا نعمتونه باندې شور کړی شو دي تاخذناهم بغتة ولول دنا صاف وإذا هم مبلسون امید رحمت الله حاصل على فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين تفريد مسألة بعنوان حمد على النقم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وليك لا شمن قوم ظالم والحمد لله رب العالمين الحمد لله الله تعالى المخلوقات رب والحمد لله رب العالمين دار کی تفرید مسئلہ علی النعم سنگ کی تفرید مسئلہ علی النقم ذکر کئی دار کی تفرید مسئلہ علی النقم دار کی تفسیر مسئلہ علی النعم نعمت بانی اگر سورۃ اعراف وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا إلى كل جنة جنة النعمة ملاوشي غيب دا چوكي تفريد حمد على النعم أو حمد على النعم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة تورثموها بما كنتم تعملون تفريد حمد او تفريد مسني على النعم فنعمت بانی میں گورا سورۃ یونس کی اب اصل دے تفرید مسلو کی ودلائل بانی و فدار کے فنعم بانی لسم نمبر آیات سورۃ یونس دعواهم سبحانه مكي بشارة ذكر شو نعم جنت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم شغل جنت وفجنت کی سوی سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آخرنی چغب داوی الحمد لله الله چٹول مخلوقات تربیت کو کہہ دیں دار کے صورت نص اصل ہے تفرید مسئلے کی فضائل بانی اگر مقدر آیات کے تفرید مسئلے فضائل بانی اول دلیل ذکر کی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه تفرید مسئلے ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه دی صفت والا جو خالق د اسمان و خالق د زمکم تدبیر دہر کار دادے واللہ فلاس کے ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه صرف دے واللہ عبادت کی فاعبدوه دے واللہ عبادت تفریع الحمد دار کے تفرید دعوی فضلائل مانی دلائل ذکر کی بات دانے تفرید مسئلے ذکر کی تفریع السمرہ تفرید مسئلے فضلائل مانی فضلائل بیت کیا ذکر کی تفرید مسئلے فضلائل مانی کلچ دلائل ذکر کی بیا ذکر کی اگرہ بیا ذکر کی نفر شرک بتصرف پینز فندسم نمبرات کی الا ان للہ ما فی السماوات الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثر الناس لا يعلمون مقید را ذکر شو تفرید نفر شرک بتصرف ولكن اکثر الناس لا يشکرون اکثر خلق بدی دلیل نواسی بیا ذکر کی دلیل وشفقش پیتم نمبر آت کی والذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذات تنبیہ بعد الدلیل ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون بے تفرید مسئلے گورا لہو ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون ساسد دلیل نچہ اتخذ اللہ ولدا وقالوا اتخذ اللہ ولدا نچہ ساسد دلیل فدیم سلمان چل اللہ باندی اتقولون على الله ما لا تعلمون تفريد مسألة فذيك له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله داو فأرباكي أول أرباكي فنن سبقي دو اصطلاحات ذکر شو یو دعویٰ چا قبل الدلیل ذکر ہوئی اغیت دعویٰ لکھی گی دارنگی حقیقت میں لکھی گی محور دو صورت اغیت میں لکھی گی
مدار کې موږ به په هر صورت کې ذکر کوو چې دې صورت دعوا او مرکزی مضمون سره مرکزی مضمون خدا کا صرف دعوت چې کوم توحید دا مون ذکر کړه نور د هر صورت بیل دعوی بیل مضامین باندې هغه باندې رواني او په هر صورت کې ذکر کوو چې دې صورت مرکزی مضمون سره نو دعوا چې قبل الدلال ذکر وي ثمرہ چې کوم بعد الدلیل ذکر وی مرتب په دلیل باندې یا مرتب په نعم باندې یا مرتب په نقم باندې یا مرتب په عجز الها او باطل باندې دا دی بیان الثمرہ دریم اصل او اصطلاح ادخال الهی زمنګ شيوخ دغه تعبیر په دې څه کوي عام اصطلاح تعبیر په جمله مترجمه سره جمله سره خرڅ او پیجنې طالبان عالمان جمله مترجمه چې کلام شروع مېز کې د حکمت لپاره او هغه مناسبت ما کما سبق سره غواړي یا د اختیارات لپاره یا د تصلیل لپاره کراوړي شي دغه تعبیر کې موږ شيوخ په ادخال الهی سره دغه جمله مترجمه په ادخال الهی سره مېز کې الله ادخال دی واقع شروع مېز کې کلام ذکر شي دې ویلې دقیقي ادخال الهی د دې لپاره مثال د ادخال الهی لپاره چاغې ته ویلې کېږي جمله معترضه وګوره سورته عنکبوت واقعات ابراهيم عليه السلام شروع ده مین کې به ذکر کوي تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا سورته عنکبوت مثال لپاره ادخال الهی چې واقع شروع یو باندې به شروع او یو کلام مین کې یو جمله مین کې راوړي شي ما سبقا او د مابعد سره تعلق او ربط نوي او ته حکمت په دې لپاره راوړي شي دې ته ویل کېږي ادخال الهی مثال لکه واقع د ابراهيم عليه السلام کې واقع د ابراهيم عليه السلام شروع ده مکه ابراهيم عليه السلام واقع شروع ده انجا و ابراهيم اذ قال لقومه نشپارسم نمبر آیات واقع شروع کیږي و ابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون یاد کا واقع ابراهيم عليه السلام چې ویل خپل قوم ته دی والله عبادت کوي دا الله نه ویلږي دې نه دا کار ساسر فارغ ول عباد الله وذو کو چر علم درکې یقینا عبادت کوي تاسو سوا د الله نه تشدر گاونو جوړ کوي تاسو دروغ درا هغه کسان چې تاسو عبادت کوي سوا د الله نه مالکانه تاسو فرض رزق چر رزق درکې ولوي د الله سره رزق وعبدوا هذا الله عبادت کوي وشکروا له الیه ترجعون لازمت کې خالی الهی فین تو کذب ما سبق سر واقع ابراهيم عليه السلام سره تعلق نشته دا بدار فارت تسلی جناب ادخال سره فار دي لا ادخال ان الله دا کلام راوړ ادخال الهما چې الله دا کلام داخل کې واقع ابراهيم عليه السلام کې لتسلی د فارت تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد قذوا من قبلكم کجن سات تکذیب کوي اکذبوا کجن دا کفار سات تکذیب کې لا سره خبر نه دا یو سابقه مشن د کفار هر امت خپل پیغمبر ته منذرجن مې دي وقد قذوا مؤمن قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين عالم رو كيف يد الله الخلق دا ټول ادخال الهی تسلی د نبی علیہ السلام دلیل او کرسی فراد تخفیف د نبی به واقع شروع کیږي فما کان جواب قومه د دې نه به واقع شروع شره کله چې ابراهيم عليه السلام دې تقریر وکم فما کان جواب یهودا غیر رد وکم فما کان جواب قومه الا قالوا اقتلوا او حرقوا فانجاه الله من النار د من دعا کې ابراهيم عليه السلام کې دا وین کذب فقد کذب من قبلكم دا ادخال الهی بالمثال د فائدې خالی الهی چې مې دعا کوي چې الله خالق کلام کې څه مقصد د فارا وګوره سورته مؤمن دو رجل من په تقریر کې هغه کې نه ده رجل من چې کله تقریر کوي د رجل من په تقریر کې خالی الهی به زیات ده رجل من تقریر وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه وتقتلون رجلا ان يقول ربي الله یا سړی مؤمن چې د خاندان د فرعون او مثبت سات خپل ایمان در فضل کې وجه تاسو سړی چې رب سمای والله دا خبره صغرتنا نه قتل الله وقد جاءكم بالبينات او کوم خبره چې تاسو کې هغه به دلیل نه کې واضح دلایل تاسو پیش کړی دي او کوم فرض درو جنویر قسم چې تاسو خیال نه سزا د دروغ چې چا باندې دروغ وای چې الله دې نه هغه سزا ورکړي تاسو سزا کار دي وای کو سواد کنه چې نشي په خبره کې نه به وای کې خدای عذاب نو برسي تاسو باندې عذاب جل سره دې چې تاسو وعده کوي دا اوس خالی الهی درجو من تقریر ډیر مؤثر تقریر خالف مشرک په فرعون باندې اثر کاو ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب درجو من تقریر ډیر مؤثر خو باغ اصل اثر ونه کا ځکه ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
الكذاب لا خالي لایشم من علت عدم ایمان د فرعون سره دی مؤثر تقریرنا ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب کا تقریر اثر کے حکم منیب بارے گئی اگر مشرک کو بے باک ہو ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب بے شروع تقریر یا قوم لكم اليوم ظاهرا اے قوم استغفر فارن الرجيم قبل قد قال ظاهرين غالب فرمائے کہ سلطنت اللہ در کہ دفاع نہیں سرنا من باس اللہ سود چبچ من اصحاب دانا قد اللہ صاحب راشی قال فرعون ما اريكم الا ما ارى ما اديكم الا سبيل الرشاد الا سبيل الرشاد وقال الذي امر يا قوم دار سبع ذکر کئی وما الله مسد بقوم فرعون داب نوح عاد وثمود والذين من بعدهم تخفيف تذكير بالنقم تخفيف ذنبي داب ادخال الهي وما الله يريد ظلما للعباد وذا قوم الله تبا کئی دی اشکال رات جدا قوم سو الله ظلم کرے دے عادت تے تبا کلا ظلم دے وما الله يريد ظلما للعباد وذا قوم الله تبا کئی دی عدل دے او انصاف دے ظلم نہ دے قوم الله يريد ظلما للعباد الا رأي ذلك الظلم فمن لگان بانی بے ذکر کئی ویا قوم یخافم تذکیر بن فعذاب داخلت مانی یا قوم یخاف علیکم یوم التناد اے قوم زمازیری کے پتا سمجھا دا غورت دا قیمت نجبائی کہ یوبل تاواز کی گی جنتین جہنمین تا جہنمین جنتین تا عراف فالا جنتین تا دارنگی عراف فالا او جہنمین تا یوم تولون مدبرین فورد مارشتا سشاک کے میدان دا قیمت تا جہنم تروار شئی مالکم من اللہ من عاصم دا اسقال الہی در یوم تقریر دیر معاصر تقریر مشتمل فمختلف معاصبانی وقوم یزر اللہ فما له من هذا اقبل اثر ولکم فما له دا جملہ متنظر عظیم دفار دفع اعتراض چار کا دور مؤثرانہ تقریر او مواعظ ولکم فرعون بانی اثر ولکم جواب وما یزر اللہ فما له من هذا دا بدبخت و اثری بدبخت و فاضری بدبخت بانی چرت معاذ اثر کئی وما یزر اللہ فما له من هذا ادخال الہی لا اسراج عزت عزیز مقبضہ تعبیر کو عربت معلوم شی ظاہر کے عربت نہ معلومی کہ سیاق سے باق سرا فدی مسرا اور فدی سرا فی جہادر سرابت معلوم شی ذکر قیاد صلی دفار راوڑے شوی یا سر دفع اعتراض دفار راوڑے شوی کہ جملہ معترض راوڑے شم دفار دفع اعتراض علماء ذکر کئی سنورم اصطلاح امور مصلحہ للتصبت کلا کلا قرآن کریم سیاق دیو مسئلے شروع کری بین ذکر دمانزو ذکر دا سو دا ذکر اذکار دا شروع کی دیر دمک شیوخ تعبیر کی امور مصلحہ للتصبت سرا اور دا اسلام سبب دفارہ دو معاون دا فربت دا آیاتون کی امور مصلحہ للتصبت یعنی کلا چتابان اعتراضات دیر شی نماز توڑا اندشا ذکر اذکار توڑا اندشا مصائب دبانی دیر شی نماز توڑا اندشا ذکر واستعین بالصبر والصلاح قرآن پہ سلام دار واستعین بالصبر والصلاح زان مضبوط کی فمان زبانے پر صبر کور سب مصائب باندے حدیث کے حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نزا فضان عمر بہادر الى الصلاة کلو چم نبی علیہ السلام علیہ وسلم گبراہت کار را گئے نمر اولاد کہا مادین دا ہر مشکل حل اغد صبر او دا ہر مشکل حل منقولا واستعین بالصبر والصلاح حدیث کی راضی بہترین خزانہ انسان طور پر شد صبر نبل بہترین خزانہ دے وما آتیت ادان خیر من الصبر کما قال نور کن شاعت و عطیہ ایو ہدیہ بہترین دا صبرنا بہترین عطیہ چلے چاہ نصیب چھے بہترین ہدیہ چلے چاہ نصیب چھے ناغل صبر دے واستعین بالصبر والصلاح وما نعم المعونتان دا عبداللہ ابن عباس من کل نعم المعونتان سکے استد و معامین دی یو صبر او بل صلاة نعم المعونتان نکل کل امور مصلحان صلاة ذکر کی باقی صبرت معلوم شی مسئلہ بشروعی واقع بشروعی لا فرق المذاکی مصلاة وتوجہ مخی سلسلہ بتے داروڑے چا اکثر دفار تسلیت ثبت للتثبت على المسائل للتثبت على المسألة دفار تثبت مسائل بانے دفار تثبت مسئلے بانے ندیر فارا مثال امور مصلحہ للتثبت ندیر فارا مثال اگرہ صورت مائدہ کی ومائدہ کی تحلیل و تحریم مسائل دی اصل مسئلہ او مرکزی مسئلہ دو صورت مائدی لکہ منگ بذکر کو چکلہ مقراشی دو تفسیر دو صورت مائدی اصل تحلیل و تحریم مسائل دی تحریم
لکاول کې د تحلیل او تحریم مسائل ذکر کړي او کله چې د نظر خیر الله مسله وکي او د تحلیل او تحریم مسله وکي نو منجورانو په تاسو شرافات کیږي او منجوران مسا خلاف شي او قسمه قسم مناظری به جوړی کی قسمه قسم پرافګان به جوړی کی د دیو جنور په دې مسله کې و ذکر کړي شوګر نمبر 8 کې امور مصلحت تثبت چې دا معاون مبادل دلیل مبلغ مسله د نظر لکه الله چې کې تحلیل تحریم منجوران مفاد شي سودیان مفاد شي سودیان مستا خلاف کې د مراسم کوم راغلی چې دا فتوی لګي د منجوران مفاد شي چې وګره حلال چې حرام وي د توړه شمازه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم ربط معلوم شرما سبق او سیاق سره دا د امر مصلح للتثبت او ایمان والا کله چې فاسي کې ماده فاغسلوا وجوهكم وايديكم او داس مسله او داس مسله د ماده مسله دا د فارت تثبت امور مصلحه للتثبت هدایت ممتاز صورت بیان د امور مصلحه کې صورت بنی اسرائیل کې ذکر کوي څلور اصول دا چې او څلور اسباب د عذاب نو خو لیکن نجات د اسباب د عذاب نه څه ده په دې محکام باندې په دې موسم صحابه باندې چون کې صورت بنی اسرائیل کې اسباب د عذاب اربعه لکذاب راشي تفصیل اسباب د عذاب څلور دي خو نه طریقه د نجات د عذاب سره داغه دي صبر او صلات او منځ کول او احکام سره تقریبا 50 امور مصلحه للتثبت او سورۃ بنی اسرائیل کې هغه کې ذکر کړي ځکه په دې صورت کې بیان د اسباب د عذاب ده بیان د انکار عن التوحید ده انکار عن المعجزات استهزاء بالرسول ده اخراج الرسول ده لا کلی د اسباب د عذاب ذکر کړي خو طریقه د نجات د عذاب سره طریقه د نجات د عذاب امور مصلحه للتثبت امور مصلحه للتثبت او دا شروع کیږي د 20 نمبر آیات چونکہ صورت من ذکر کہ جو صورت کے اسباب کا عذاب ذکر دی انکار عن التوحید انکار عن المعجزات استهزاء بالرسل اخراج الرسل جدا اسباب کا عذاب دی دیو جو صورت کی امور مصلحہ لتثبت اور لمدافعت العذاب لفرض مدافعت العذاب اول امر مصلح مثبت للا بدل سے توحید ولا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا یو امر مصلح مثبت مگر وصل الله رب المددگار ومگر زید اور رسوا شوی مضموما اباحت والا قابل دبدی اور رسوا شوی دے مقضى ربك الا تعبدوا الا اياه صرف دی والله عبادت کوا دریم وبالوالدین احسانا د نجات عذاب نه مور خلاص هغه غړا والله بدن عذاب ذریږي وبالوالدین احسانا سلورم فلا تقل لهما اف اغیتا د کلمه د اف کرته موا کلمه سره سمینزم ولا تنهرهما اشفقم وقل لهما قولا کریما ومحفظ لهما جناح الذل همیشه تابعدار وسیگا مقصد دی زاده وجه لهما کتغری تا وزر تابعداری اتم وقل رب ارحمهما دعا ولو غړ کما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا او بنهم وات ذل القربى حقه وذل فلوان حقوق ادا کا لسم عجزانان سے عجزانان سے امداد کر سر جانان لا ساوي والمسكين او لسم وابن السبيل دو لسم ولا تبصر تبذيرا کمال خرج کے نمار پر بھی دلی کے خرج کوا مار پر لار شیطان کے خرج کوا کرم سوال کریم مسلمانانو مال پټول پدی باندې انفاق مالین فی غیر سبیل الله ولا تبذر تبذیرا ذکر ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وټول شیطان ورونه دي ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین قرن بن کون کې مال بغیر دلال د الله کې فصل شیطان بلار کې دادی شیطان رونه کان وکانه شیطان ربی کفورا کان المبذر نتیجه دا شکل اول ده کان المبذر لربه کفورا مبذر نا شکر الله نعمت المال وکانه شیطان ربی کفورا فکان المبذر لربه کفورا نتیجه دا مبذر د نعمتونو د خدرم نه نا شکر جالسم وقل لهما اما تورزن انهم ابتغاء رحمت من ربك جهت مخاره د دې وجه چې تاسو موجوده مال نشره نو مسمتمه چې سنده بل قادر شګه د سوال وقل لهم قولا مسورا ونا کوي دي ته وینا نرما چې بل وخت راشه سوال سملات جهت کما غلورته نه کا الله اسمه طرف حضرت چې فیصله ورکه کوجه سے پیسہ ور سوا ایمو جاړه دا خپل شیات دا ور کوم تا ورن کما ولا تجعل يدك مغلولة مگر ذو الله صلی شیخ الله سره جو خدای فلار کې نخر ته ولا تبذ كل البس مبرك ولا سره په حرامي تو باندې او پټم چورای باندې کنور حرامه تمنا فلکشنون باندې کنور په دنیا په امور باندې خرچه ولا تبذ كل البس فتقعد مذموما محصورا فتقعد ما اشفارسم ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق موجر فل اولاد د وجد يرد
لكنا ذكر نرزقهم وإياكم تي رازق ني رازق سيما واللسم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشها بدكاري تمر ذيكيغا دسباب ارتكاب مكوا اتلسم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق موجه نفس الله داغي قتل حرام کرے دے فقانون مگر فقانون شریمان چ حدن قصاصا دے حدن قصاصا دا اتلسم نلسم ولا تقربوا مال اليتيم إلا باليتيم التي هي حسنه مرزق مال دم تین مگر فادر کمر چ یتیم دفار پیدا نہ کبھی شلم واوفو بالعهد عهد فادر کو فلوز مان چ چا لوز کرے کلوز اللہ سے کلوز مخلوق سے اصل جلوز کیا ذخرت بھی واوفو بالعهد ان العهد كان مسؤولا يشتم واوفو الكيل پر حق تخیت مفر سوا واوفو الكيل اذا كلتم ورکی تاس پیمانہ کلچ پیمانہ کہ دشتم وزنوا بالقساس المستقيم درشتم ولا تقما ليس لك بعلم جب سے مسرت یاد نہ تو زام لڑا میں پر کھٹنا ولا تقما ليس لك بعلم میں ور پر سکی کا فاضل مجھ استاد فارف علم نشر شرشم ولا تمشي في الارض مرحا مصدقم لك انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال صدور شيء كتشي وتلو في دشفق قدر انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال بندشتم ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا نقطه فدی امور مصلحه للتثبت کی توحید اولا امراول اخرا امراول دی اشاره ده چې دا اعمال سبب د نجات دی په دې شرط چې متلبس بالتوحید بی اولا اخرا دائما هر بد اعمال سبب د نجات شي کچره ته زکات الامر کې ته خیرات الامر کې ته امور افراط احسانم کې د وادي بره کې دا ټول اعمال کې او توحید د کې نشره هیڅ کله اعمال سبب د نجات نه ګرځي دا نقطه په ابتدا د احکام کې اولا اخرا بالتوحید باندې اشاره ده چې دا احکام او د اعمال سبب د نجات عذاب ندی بدې شرط چې متلبس بالتوحید من الاول الى الاخره متلبس بالتوحید باندې او اصل سبب د نجات توحید دی لکه چې اصل سبب سو انکار عن التوحید کدي صورت کې سبب دا تم ذکر کړو انکار عن التوحید نو دی واځو معلومه شې چې تصدیق د احکام په توحید باندې کولا اخرا اشاره دی تر یو چې اصل سبب دا نجات هغه توحید دی لکه اصل سبب دا عذاب د انکار عن التوحید او شرک دی بس دې ته اشاره د دوام د توحید دا ورته نه تر اخره پورې تر اخره سرګي پورې بتا موقع پر توحید باندې اوسې غاله ودا مار سامفید د فرض نجات شي دا میں دوسرا کے موږ ذکر کو چې دا امر مصلح شو چې دا اصطلاح معلومه د شيوخ د نه مطابق دا امر مصلح مصلح للتثبت امر مصلح او امر د فارت ثبت ودي اصطلاح باندې ربطم بهترین معلومی کې دایاتونو سره سیاق سباق سره دا یو اربع اصطلاحات تعریف او معرفت د اصطلاحات اربع داور صورت سمرا کلمه سمرا علی الدلائل کلمه سرا فی اجزال و باطل من کلمه سمرا علی النعم کلمه سرا علی النقم مثلا سمرا علی النقم او کله په دوړ باندې دا سمرا ذکر کی علی النقم او علی النعم او دیم نا دیم اصطلاح دریم اصطلاح خال الہی تلم اصطلاح امور مثال تثبت دار کې و اربعین نور څلور امور چاغم د جملې د مزاحات نه دي مزاحاتنا یو الامثال دیم القصص دریم دحظ ادلتهم څلورم عجز الہتهم ويذحى باربعین و اربعین مزاحات اتشلو په حقیقت کې اته اصول شو یو الامثال دیم القصص دریم دحظ ادلتهم او څلورم عجز الہتهم داول تفصیل الامثال قران کریم د وضاحت د مسئلې لپاره تقریبا صرفاسا 10 امثال قران کې موجود دي وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ما علمها الا العاقلون وتلك الامثال نضربها للناس وګورئ سورۃ عنکبوت مثالونه د عبرت لپاره دي د وضاحت د مسئلې لپاره وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون نتلوتم نمبرات سورۃ عنکبوت وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون دا مثال من بیانو خلقتا خنفیږي په مطلب د دې باندې مگر پوهه خلق وما يعقلها الا الامثال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون فيږي مطلب د دې باندې الا العالمون وتلك الامثال نضربها للناس وما يعلمها الا العالمون مثال
इमाम मावरदी मुफरद बितस्नीफ गर्दवले दे निज़ाम मुस्तकिल बहस है और बेहतरीन और शरीफ बहस है फ़ुलूम कुरान करीम की हत्ता कि उलमा मुतफरिद बितस्नीफ गर्दे मशहूर तस्नीफ पदे के इमाम मावरदी किताब दे आगा मुसान तस्नीफ पदे के करे दे आगे जिक्र कई कि मिसाल इल्मुल अमसाल दा बेहतरीन इल्म दे फ़ुलूम कुरान करीम की बल्कि फ़हम दे कुरान करीम फगैर दे देना गैर राजी जिक्र कई अल मसल बिला मुमस्सलिन अल मिसम बिला मुमस्सलिन कल फरस बिला लिजाम कल नाकत बिला सिमाम लकवास अस बगैर दो वागुन डिंगी के काबू के नाराजी अगनाका बगैर दो मुहार न काबू के नाराजी दारंगी वसाहत बगैर मिसाल राजी मजाहत द हम सेलो बगैर दो मसल दागे वन राजी वजाहत हर राजी कि मिसाल जिक्र शेर फार सबब दो फार इस्तिकार पे ज़हन दे और कुरान करीम की गोरे अक्सर हम सिरा जिक्र कई न तो मसले तौहीद मालूमी के दा कि मसला तौहीद ढेर मुश्किल दा और जात अहम वजाहत सर मसला तौहीद दा तो कुरान करीम में मिसाल जो सोच के अक्सर हम सिरा तो कुरान करीम ले मसअलत तौहीद दीन मालूमी की अहमियत न मसले तौहीद दारंगी मुश्किल वाले मसले तौहीद ढेर जामिउल माकूल व मनकूल वाला भी तेरी काफिर खुद के वगा मुसलमान का नाम आवाम का नाम ढेर जामिउल मनकूल व मनकूल वाला फदी की तेरी और खताशी फदी की फदी की ना फदी की सर दावीद अलमियत ना देव जना अमसला जिक्र कई द मसले तौहीद दफारा अमसला लागे दफारा मिसालुना बयानुल अमसला मुतसन दफारा मसले तौहीद उगरा सूरत नहल के सूरत नहल बयानुल अमसाल अक्सर हम साथ जो कुरान करीम जिक्र कई नज़फ़ार मसरीत नज़फ़ार मसरीत तौहीद सूरत नहल अहदुहुमा अबकमुल अक्सर अला शैन ववकल्लन अला मौला ऐनमा वज्जहुल आयति बिखैर हल यस्तवी हुवा यौम यअमुरु बिल अदल बयान अल्लाह पाक में साथ दो तो सरोचे उछाला दे लाख दर बिसाल नगर कई दफार द माबूद हकीकी द माबूद मजाजी अहदुहुमा अबकमुल चौदीन माबूद बातिल द माबूद हक्का यहूदे चारान कादरी के बदशिबान हालांकि आगा बूझ मौला बाने चरते चवले के लातन के बखैर बाने सिवार जरना हल सही हुआ ए बराबर दे दा किस्म शख्स जिछाड़ावी कल कादरी के बदशिबान वहां वमा यअमुर बिल अदल व इंसाफ अमर के इंसाफ बाने हासिलदार चाड़ा और नातक बराबर नहीं दार के माबूद बातिल माबूद हक बराबर नहीं वमा यअमुर बिल अदल आजिज दे बदशिबान कादिर नहीं और अल्लाह दे कादिर जात यअमुर बिल अदल व अला सिरात मुस्तकीम और पर से मन हुआ अला सिरात मुस्तकीम व हुआ अला सिरात मुस्तकीम मैं क्या जिक्र कई नदीर मक्के पिंजा नंबर ज़रब अल्लाहु मसलन अब्दम